علیه وسلم معجزه ده. تر دې پورې اعجاز د قرآن مون بیان. دویم بحث چې دی د قرآن تعریف غرض او موضوع. ګوره یو د قرآن تعریف غرض او موضوع، یو د تفسیر تعریف غرض او موضوع. د دې دواړو په مابین کې خلق رانه وایي. د قرآن تعریف غرض او موضوع ځان ته ذکر کوو او د تفسیر تعریف غرض او موضوع ځان ته ذکر کوو. د قرآن کریم تعریف څه دی؟ ګورئ تاسو به په مسلم ثبوت کې ویلي وي او په کافیه کې به ویلي وي. کافیه کې موږ د اسم تعریف داسې کوو که نه، الاسم ما دل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه. اسم دې ته وایي چې ما دل على معنى في نفسها، په مستقله معنا باندې دلالت کوي او دا مستقله معنا تر ازمنه او ثلاثه پورې مقترن نه وي، دې ته ویل شي اسم. نو اسم دې ته وایي چې ما دل على معنى، مستقله معنا بدلالت. دا مستقله معنا بخاري نه، دا مستقله معنا بیا کلی وي یا جزئی. کدا مستقله معنا جزئی و دې ته علم شخص او کدا مستقله معنا کلی و نو یا به واضح په حين د وضع کې تعین د معنا موجوده کړي او یا به واضح په حين د وضع کې لحاظ د تعین د معنا موجوده نه کړي. نو قواضی په حين د وضع کې لحاظ د تعین د معنا موجوده کړي دې ته علم جنس، او قواضی په حين د وضع کې لحاظ د تعین د معنا موجوده نه کړي دې ته اسم جنس. نو یو علم شخص بل علم جنس بل اسم جنس. من اسم دې ته وایو چې ما دل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه. بیا دا معنا بخاري نه، دا معنا بیا جزئی یا کلی وي. نو که معنا جزئی و دې ته علم شخص، او کدا معنا کلی و نو بیا بخاري نه، یا به واضح په حين د وضع کې لحاظ د تعین د معنا موجوده کړي یا به نه کړي. نو که واضح په حين د وضع کې لحاظ د تعین د معنا موجوده کړي دې ته علم جنس، او کنه وکړي دې ته اسم جنس. ګوري ورونو دا تعریف چې دا د علم جنس او د اسم جنس لپاره د دې معنا کلی ده، او د علم شخص لپاره تعریف نه. اسماء د کتبو چې په مسلم ثبوت کې وایي چې دا د قبیله د اعلام الاجناس نه دي او که د اعلام الاشخاص نه دي. دا په مسلم ثبوت کې ویلي وي چې د کتاب نوم لکه شریف جامع کافیه علم شخص دی که علم جنس دی. نو مذهب تحقیق په کې دا د مسلم ثبوت درته نه ګرځوم، خو چې تحقیق مذهب دا ذکر کړی چې دا علم شخص دی. مذهب تحقیق دا دی چې اسم د کتاب څه شی وي؟ علم شخص، او د علم شخص لپاره تعریف نه. تاسو چې نحو میر نه راپورو کړی ده او تر بخاري پورې کتابونه وایي چېرته د نحو میر تعریف کړی دی چې د نحو میر څه تعریف دی، د کافیې څه تعریف دی، د شریف جامع څه تعریف دی. د علم تعریف خو کوئ، د نحو تعریف خو کوئ، خو د دې نحو میر تعریف خو نه کوئ، د صرف بوهري تعریف نه کوئ، د میزان صرف تعریف نه کوئ، د شریف جامع تعریف هم چېرته نه دی کړی، د صحیح البخاري تعریف هم نه دی کړی. یو علم الحدیث دی، حدیث او علم الحدیث د هغې تعریف خو کوو، و د صحیح البخاري تعریف نه کوو. نو د قرآن تعریف هم نشته، قرآن علم شخص. تلویح التوضیح کې وایي چې د اعلام الاشخاص لپاره تعریف نه. تاسو به د تفاسیرو په دورو کې د قرآن تعریفونه کوئ، خو دې نقطې ته به پکې متوجه نه یې چې قرآن علم شخص دی او د علم شخص لپاره تعریف نه وي. نو د قرآن لپاره تعریف نه وي. تلویح التوضیح کې راغلي دي چې د علم شخص لپاره تعریف نه وي. بیا په تلویح التوضیح کې حق تاسو اعتراض وکړي چې دا زموږ اکابر ولې تعریف کوي. شاه منصور ته چې تاسو لاړ شئ د قرآن تعریف کوي، دا هغې ته چې لاړ شئ د قرآن تعریف کوي. دارنګې دا لویو لویو مراکزو ته چې تاسو د قرآن د دورو دپاره ځئ نو د قرآن تعریف درته ذکر کوي. دا زموږ اکابر د قرآن تعریف کوي. قرآن خو علم شخص دی. نو ګوره تلویح کې بیا ورته وایي چې کله علم شخص د دې معنا خو جزئی ده، خو چې متصوره شي بوجه کلي نو بیا تعریف ممکن دی. نو قرآن علم شخص دی، معنی جزئی ده، خو چې متصوره شي بوجه کلي نو بیا روح المانی لیکلي او صاحب التلویح هم لیکلي دي چې بیا ورته تعریف ممکن دی. نو دلته به متصور کو بوجه کلي او تعریف موضوع او غرض به ورته ذکر کړي. نو ګوره د قرآن کریم دپاره به تعریف داسې وکړو
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. دا د قران کریم د لپاره تعریف دی. د قران تعریف الله پاک په خپل ذکر کوي. کتاب انزلناه، دا یو کتاب دی. انزلناه الله پاک فرمایي چې ما نازل کړی دی. کتاب انزلناه، انزلناه په دې کې ټول آسماني کتابونه داخل دي. ټول آسماني کتابونه الله پاک نازل کړي. مبارکون په دې کې ټول کتابونه الله پاک نازل کړي. مبارکون ټول برکت والا کتابونه دي، آسماني کتابونه. وليتدبروا آیاته، دا ضمیر امتیانو د محمد صلی الله علیه وسلم ته راځي دی. دې به د نورو کتابونو نه ما به امتیاز دی. ليتدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. دا د قران د لپاره تعریف دی. موضوع د قران کریم تاسو به اوریدلی. موضوع د قران تاسو څو اوریدلی ده؟ التوحید دا اوریدلی کنه. د قران موضوع ده التوحید. لیکن ګوره موضوع د علم دا موضوع په مسأله کې لکه تاسو د نحو موضوع اوریدلی ده الکلمه والکلام. بیا ټوله کافیه او شریک جامع کې به تاسو چېرته نه لیدلي چې کلمه او کلام محمول واقع شوی، یعنی خبر واقع شوی، بلکې په ټوله کافیه کې کلمه او کلام مبتدا یعنی موضوع واقع. موضوع د علم موضوع په مسله، نو کلمه او کلام په ټوله کافیه کې مبتدا یعنی موضوع وي. په ټوله شریک جامع کې کلمه او کلام مبتدا او موضوع وي. نو موضوع د علم موضوع په مسله کې محمول نه یعنی خبر نه. کلمه او کلام په کافیه کې خبر د مبتدا نه واقع، مبتدا واقع. نو عرض مې دا چې موضوع د علم موضوع په مسله کې او توحید چې ده دا په قران کریم کې د الف لام میم نه چې شروع کې دا والناس پورې تاسو قران کې ګورئ دا توحید چرته موضوع نه دا واقع شوی، دا محمول واقع شوی. قل هو الله احد، دا توحید محمول واقع. نو که توحید د قران موضوع وي محمول باندې واقع او توحید محمول واقع شوی دی، نو دا د قران موضوع نه ده. صحیح دا ده چې دا د قران موضوع نه ده. یو قول پکې دا دی چې د قران موضوع توحید دی، لیکن دا صحیح قول نه دی. وجه دا ده چې موضوع د علم موضوع په مسله کې او توحید په قران کې محمول واقع. دویم بعض علما فرمایي چې د قران موضوع چې د تکمیل الانسانیت، تکمیل الانسانیت دا د قران موضوع ده. بعض علما پکې دا وایي. دریم قول پکې دا دی چې د قران موضوع جهاد دی، لیکن دا ټول هم صحیح نه دي. تکمیل الانسانیت او یا جهاد دا د احوال نه دي، د عوارض ذاتیه نه دي. عوارض ذاتیه موضوع ته ثابتېږي، عین موضوع نه وي. موضوع د علم دې ته وایي چې عوارض ذاتیه ورته ثابته. نو تکمیل الانسانیت دا موضوع نه ده، بلکې دا د احوال د قران ده. او جهاد موضوع نه ده، بلکې دا د احوال د قران ده. نو موضوع د قران الانسان المکلف بالشرائع. صحیح قول پکې دا ده چې د قران د لپاره موضوع الانسان المکلف بالشرائع. او غرض الفوز فی الدارین، په دواړو دارینو کې کامیابی په دنیا کې او په آخرت کې. الفوز فی الدارین دا تعریف او غرض او موضوع د قران د لپاره پوره